ځمکه وشلېده او نه اسمان وشلېدل چې دغه بچي وردننه شول. عزتمنو د څو پیسو دپاره عزتمنو دغه دوه زامن لګېدلي دي او خپل پلار وښي او ټکوي چې دا به یې موږ مړ کړو او دا ټول جایداد به یې موږ ته پاتې شي. په څه خبره باندې عزتمنو دغه پلار چې دی نو خپلو لورانو ته یعنې د حصې خیال ورکړو چې یعنې ویل چې زه به دوی ته حصه ورکړم. د دې پلار ډېر سخت جایداد او دغه دوه بچي وو، نور څوک یې نه خو دغه دوه زامنو دا سوچ وکړو چې دا ټول جایداد به یې موږ ته پاتې شي، خویندو ته مې حصه ورکړي. راځئ مینوال دغه ویډیو تاسو موږ سره کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ د سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د تلې نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هر یوه دغه د ظلم زیاتې کېږي، موږ تاسو ته هر یو ظلم زیاتې مخې ته ایښی ده چې په هر یو شکل باندې وي. د دغې دپاره تاسو ته موږ مخې ته ږدو چې د دې د مخنیوی وشي. خو عزتمنو چې تر څومره پورې چې موږ د دغه اواز اوچتو تر هغې پورې عزتمنو د دوی یعنې ظلم زیاتې سیوا کېږي. نه پوهېږم چې آخر ولې دا سلسله روانه ده او داسې کارونه آخر ولې کېږي. د جایداد به هم د نه عزتمنو پاتې، دا ځمکې به هم د نه پاتې، خو د مور او پلار د عزت ډېر غټ خیال وساتئ. دوی چې عزتمنو خدای مکه سبا مشم د هر څه چاته پاتې دي، هم تا ته پاتې دي، بل چاته نه دي. په ژوندون هېڅکله دوی ستاسو ظلم زیاتې مه کوئ، په مینه محبت ورسره ټیم تېروئ، مینه محبت کوئ ورسره چې بیا هر عزتمنو چې الله هم د ناراضي شي او دا مور او پلار به هم د ناراضي وي او الله به هم د نه خوشحاله شي، دوی به هم د نه خوشحالي. عزتمنو دغه واقعه ما چې څه کړی نو ډېره سخت خفه شوم چې ګودا ظالمان دي او ښه ظلمي دي. خو پوهېږي دا هم نه کېږي چې ماشومان دي چې دوی دغه خپل یعنې پلار رانیولی دی، وهلی دی، ټکولی دی، دغه پلار یې چغې وایي. اخر عزتمنو دا سلسله به تر څو پورې روانې باید چې د دغه کسانو خلاف دې اواز اوچت شي، دوی دې ګرفتار کړی شي، دوی ته دې سزا ورکړی شي، دا دې معاف نه کړی شي. عزتمنو ځکه چې یو بوډا پلار یې نه د وژلو کوشش کړی دی، خو عزتمنو ډېر سخت وهلی دی، ټکولی دی. زموږ د څه عزتمند تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.